دغه شان د نقل شوی دی په اجماع سره د ابن عبدالبر او صاحب د مغنی چې دا انتها د وخت د ظهر هغه څه شی نو امام مالک رحمت الله علیه او دا غي سره د علماو یو نور ګروپ هغه وایي چې د مازیګر دا وخت د په هغه ټیم کې داخلي چې د هر یو سیز هغه سوره د غي په مثل باندې شو نو ترسو پورې چې د هر یو سیز هغه سوره د غي په مثل نی شوه وای د ماسپخین هغه وخت هغه نوز او د مازیګر هغه وخت هغه نه داخلي او دام وی هغه چې بیا هم دومره وخت باقی دی یعنی چې د هر یو سیز هغه سوره د هغې په مثل باندې شو چې بیا هم دومره وخت باقی دی چې د هغې نه بعد 4 رکعته هغه د ظهر هم کېدی شي که تا نه ظهر پاتې او که نه بیا د مازدیګر 4 رکعته کې نو یعنی هغه ټیم هم شروع شوی چې 4 رکعته کولی شي دا اوس مشهور اختلاف دی په دې ځای لکه جبرائیل علیه السلام چې وایي په دویمه ورځ باندې حضور علیه السلام د کوم مونځ کول نو د هر یو څیز هغه سوری چې د هغې په مثل شي نو په اوله ورځ باندې د مازدیګر مونځ وکړو په هغه ټیم او په دویمه ورځ باندې په همغه ټیم کې د ماسپښین مونځ ورته وکړو چې کله حضور علیه السلام ته د منځونو هغه اوقات لکه د حدیث مبارک کې چې کوم ذکر چې د منځونو اوقات کم ورته خور نو یو ورځ د مازدیګر مونځ ورته وکړو او په بله ورځ باندې په همغه ټیم کې د ماسپښین مونځ ورته وکړو جمهور وایي چې لا اشتراک ولا فاصله بینهم اشتراک هم نشته د دواړو ټیمونو په منځ چې او د ماسپښین مونځ هم کولی شي او د مازدیګر هم کولی شي او فاصله هم نشته چې د یو مونځ هغه وخت تیر شو دومره ټیم تیر شي نو بیا به د مازدیګر مونځ شوافع دا وایي او داود دا وایي چې د دوی په منځ کې فاصله شته خو ادنا فاصله ده او رد راځي په دې قول باندې روایت د مسلم شریف کې مرفوعا چې وخت د ظهر هغه تر هغه وخت دی د ماسپښین د مونځ وخت هغه یو دی چې تر څو پورې د مازدیګر هغه وخت هغه داخل شوی جمهور او صاحبین دا وایي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د ظهر هغه وخت هغه ټیم کې اوزي او ختمي چې د هر یو څیز هغه سوری د هغې په مثل باندې شي نو وایي په دغه ټیم کې وخت د عصر او د مازدیګر هغه را داخل شي دا روایت د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ظاهر روایت دا شو د امام چې نوزي د ماسپښین مونځ تر هغه وخته پورې او نه را داخلیږي د مازدیګر مونځ وخت تر هغه وخته پورې چې د هر یو څیز هغه سوری هغه دوچنده شوی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دویم قول اوس د عصر هغه وخت د مازدیګر هغه وخت وایي په دې اختلاف باندې چې دا کم اختلاف درته ذکر شو د مازدیګر هغه مونځ د چا په نسبت باندې چې دا سوری هم مثل شي او د چا په نسبت باندې چې دوه چنده شي بهرحال د په دې دواړو اختلافو باندې د مازدیګر هغه مونځ چې دغه سوری یا سنګل شو او یا ډبل شو دوچنده شو د دې نه بعد د مازدیګر هغه مونځ هغه داخلي نو حاصل دا شو چې دلته دوه اختلاف راغله یو خدا دی چې دا بین الوقتین اشتراکا عن بعض الموالد د بعضې مالکیو په نسبت باندې دا وخت کوم دی دا مشترک دی لکه جبرائیل علیه السلام چې دا مونځ حضور علیه السلام ته وکړو نو یو ورځ د مازدیګر مونځ وکړو په همغه ټیم کې په بله ورځ د ماسپښین مونځ وکړو یعنی دا وخت د دې اشتراک رالو د مالکیو په نسبت او د شوافعو په نسبت باندې دویم اختلاف دا چې د شوافعو په نسبت باندې د دې په منځ کې فاصله ده او د جمهور قول په دې کې دا شو چې اشتراک هم نشته او فاصله هم نشته او یو قول دا دی
چې دا انتقال د وخت د ظهر نه د عصر دا بالمثل دی. دا د جمهور قول شو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور قول چې کوم دی چې دا په مثلین شو چې دوچند شو. اوس دا آخر وخت د عصر کم یو دی، د مازیګر وخت په دې کې آخر کم یو دی. نو په دې کې قول دا دی چې الی الاصفرار زیړوالی چې راشي د مازیګر د موز وخت د دې د آخر وی د نور د زیړوالی. جمهور ائمه دا وی چې عند غروب الشمس، یعنی چې دا نور په څه ټیم کې ډوبي او اول د مغرب. په دې باندې وی د ټولو اجماع ده چې دا نور ډوب شو وی دا ابتدایي وخت د مغرب، لکه دا نقل شوی دی په اجماع سره د ابن عبدالبر او د صاحب المغني او چې نور د دې څومره جماعت ته، یعنی د ټولو اجماع ده په دې باندې. اخري وخت د دې څه شی دی د مغرب ده. وی د دریو ائمو په نسبت باندې او څوک وایي چې د حنابلو په نسبت باندې هغه غروب شفق دی. دا په دې کې یو قول د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه سره د اختلاف د دین چې دا شفق دی څه شي. د شفق اطلاق هغه په څه باندې کیږي؟ نو کما سيجي وای دا بحث درته مخکې را روان دی او دا دواړه وای په خپل قول ثاني کې چې د دې دپاره وخت نشته مګر یو وخت. باجی دا وای چې سړی پاک شي او 3 رکعاته نور کولی شي، یعنی که ستا هغه مونځ هغه فاسد شو یا درته پته ولګېده چې اودس مې نو یا درنه څه داسې غلطي وشوه په مونځ کې چې هغه مونځ به دوباره راګرځول غواړي، نو ته په هغې کې 3 رکعاته نور کولی شي. وایي بس دغه وخت. اوس په دې باندې د ټولو اجماع شو چې دا اولنی وخت د عشاء هغه څه شی دی؟ مغیب الشفق، على اختلاف التوثیق فی الشفق، چې د شفق اطلاق څوک په څه شي باندې کوي. خو آخر وخت چې کوم دی د عشاء ده، د ماسخوتن د مونځ ده، نو فقیل ثلث اللیل د شپې 3مه حصه ده. لکه روایت دی په دې کې د امام شافعي رحمت الله علیه نه، امام مالک رحمت الله علیه نه. باجی دا وایي چې نیمې شپې پورې د دې وخت روایت دی د دی نه چې الی طلوع الفجر، تر د طلوع فجر پورې. احناف دا وایي لکه په المغني کې دا وایي چې دا اختیار چې کوم دی یو انسان ته د ماسخوتن د مونځ هغه خو ثلث اللیل پورې دی، یعنی دا تا ته اختیار دی، د دې نه مه لیټ کوه. او که نه وخت د ضرورت چې ته په سفر باندې یا څه نوره مسله ده، نو بیا وخت د ضرورت هغه طلوع د فجر ثاني پورې دی. د شیخ قدامه حنبلی رحمت الله علیه همدغه مسلک چې تا ته وخت مختار هغه تر 1/3 حصې پورې دی د شپې، او که دا نور وخت دی دا طلوع فجر ثاني پورې، نو دا بیا د ضرورت وخت دی. دا دلته درته وایي چې حدثنا دا مقوله ده د امام مالک رحمت الله علیه د تلمیذ یحیی بن یحیی اللیثي چې دا صاحب د دې نسخې دی او دا زوی دی د عبید الله مصغرا بن یحیی اللیثي چې دی فقیه په قرطبه کې اندلس کې. نو عبید الله وایي چې حدثنا چې دا مونږه د خپل پلار نه یحیی بن یحیی بن کثیر اللیثي نه مونږ دا روایت کوو. اوس دا انا دلته رالو اخبرنا رالو، امام نووي رحمت الله علیه فرمای یا ثا او نون او الف رالو. نو امام نووي رحمت الله علیه وایي چې په دې باندې عادت جاری دی د محدثینو چې دی اقتصار کوي پر رمز باندې، یعنی دی مختصر راولي لکه د حدثنا اخبرنا، او په دې باندې وایي دا اصطلاح چې کوم دی جاری ده، دا ده قدیم زمانې نه دا را روانه ده چې محدثین هغه په دې کې لګیا وي چېرته دال او نون او الف راځي، چېرته نون او الف راځي، چېرته الف را او نون او الف راځي، چېرته الف با نون او الف راځي، او چېرته دال او نون او الف راځي.
خو خیر وای دا ټوله قصه وای په دې مقدمه کې مونږ د کتاب ذکر کړی دا او نور وای که بیا ګورئ نو وای شیخ ادریس صاحب درته تفصیل کوي دلته وګورئ دا به چېرته لیکلي چې شیخ ادریس صاحب وای راځي 2 ورځې هغه درته تفصیل کوي نور به هغه پوهېږي هغه درته تفصیل کوي په دې کې که نه ستاسو مزیدي د مسلمان بچو د کم ځای نه درته استادان راځي شکر نو باسي دیر باباجي ګوره څومره کمزوری دی مغفور الله باباجي ګوره څومره کمزوری دی ادریس شیخ صاحب ګورئ د کم ځای نه درته راځي او تاسو په دې کې هم خبرې کوئ عن ابن شهاب بله وایي دا خبره ده چې په دې باندې پوه شوه اوس لکه چې پوه شوئ چای په ټایم نس کوي که نه وایي دا طریق د سند او د عنعنې ده وایي په دې سره به مونږ درته دلته بحث نه کوو ځکه چې دا د دې ځای نه دی خو به هر حال دا حدیث مبارک دا درته ذکر شو دا عمر بن عبدالعزیز ابن مروان بن الحکم بن ابي العاص بن امیہ بن عبد شمس القرشی الاموی ابو حفص امیر المؤمنین چې دا د مدینه منورې فرمان روا د خلیفہ ولید بن عبد الملک په دور کې د مدینه منورې امیر نو په هغه ټیم کې چې یو ورځ د مازیګر د مونځ په ادا کولو کې څه تاخیر راغی او عروه بن زبیر هغه ورته راغی نو فاخبره دا دلته چې رالو چې دا اخر الصلاه یعنی په وخت مستحبه کې دا دلالت کوي په دې باندې روایت د لیث د امام بخاری رحمت الله علیه وای دا د مازیګر د مستحکم ځای معلوم دلته خو اخر الصلاه یوما لیکلی دا د مازیګر د مونځ په کې تا کم ځای نه معلوم کو چې بحث دی د مازیګر په مونځو نو یوازې دا حدیث مبارک دلته خو نه دی راغلی ای صلاه العصر وای دا امام بخاری رحمت الله علیه دا عصر هغه وخت هلته په تفصیل سره لیکلی دی او امام ابو داود رحمت الله علیه هم لیکلی دی وای په دې باندې شهادت کوي د عروه ده دلیل د روایت د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا روایت چې راغلی دی دا د مازیګر د مونځ په باره کې راغلی دی او دا یو ورځ و د هغوی په ایامو د امارت کې په مدینه منوره کې په زمانه د حجاج ولید بن عبدالملک لکه ابن عبدالبر وغیره وی او په فی لفظ یوم سره اشاره ده چې دغه په یو ورځ دا مونځ هغه لغوندې لیټ شوی یعنی عادت نه و دا چې هر ورځ به مونځ نه لیټ کولو اگر چې د بنو امیه دا معروفینو په دې کې چې بالتاخیر فی الصلاه چې دی به دا مونځ خپل اکثر لیټ کولو خدا عمر بن عبدالعزیز دا غي دا عادت نو دا یوما نه پته ولګېده چې صرف دغه یو ورځ د هغه هغه مونځ هغه لغوندې لیټ شوی او په سیاق د ابو داود شریف چې هلته لفظ راغلی دی کان قاعدا علی المنبر لفظ د ابو داود شریف په هغې کې دا راغلی دی چې په منبر باندې ناست نو اشاره د دې طرف ته چې دا سبب د تاخیر چې رالو د مونځ دپاره کان شغلا من مصالح المسلمین چې د مسلمینو په مصالحو کې لګیاو د مسلمانانو په خدمت کې لګیاو نو فدخل علیه یعنی داخل شو په دی باندې على عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز ته عروه بن زبیر بن العوام ابن خویلد الاسدی المدنی التابعی الكبیر چې د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا غي د خور زوی او د فقهای سبعون او د مدینه منورین ابن عیینه وایي چې په دې باندې ځان پوي چې دا عروه چې دغه دا روایت راغلی نو وایي د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا غي زیات تر احادیث چې کوم دا هغه علم هغه د دې درو کسانو سره دې درو وړو کسانو نه مونږ ته د احادیث را رسیدلي چې یو قاسم دی عروه دی او عمره بنت عبد الرحمن د دې درو وړو نه د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه روایات مونږ ته را رسیدلي دي او د حضور علیه الصلاة والسلام زیات روایات
هغه د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په طریق سره مونږ ته را رسېدلي. اوس دا دلته انکار چې وشو دا ملاطفة الانکار، ډېر په نرمه طریقې سره دا انکار چې یو خدا او چې انقیاد د حق دپاره او حرص په معرفت باندې، او دا د ټولو نه یو بهترینه طریقه ده چې په نرمه خبره باندې چاته خبره وشي نو دا کېدی نه شي چې هغه ستا دا خبره ونه مني. او بل دا چې نفس د غضب نه ساتلو، امیر و هغه عمر بن عبدالعزیز هغه امیر، نو امیر ته خبره کول هغه په طریقې سره یې داسې طریقې سره یې چې د یو سړي ځان ته هم خطره نه وي. نو خبره او دا یې ورته ووایي چې دا یوازې تا نه دي کړي بلکې نورو ډېرو صحابو داسې کړي. ان المغیرة ابن شعبة ابن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي مشهور صحابي او اسلام راوړو د حدیبیې نه مخکې او په غزوه خندق کې شامل، او بیا کار ورته حواله امارت د بصري او بیا د کوفي 50 سنه هجری کې وفات شوه. اوس دلته دا پته لګي یو ځای کې کوفه راغلی ده، یو ځای کې عراق راغلی. د بخاري شریف په روایت کې عراق راغلی ده، دلته کوفه راغلی ده. نو د دې په منځ کې منافات شته؟ نه، بالکل نشته. کوفه چرته ده او بصره چرته ده، خو دواړه یو ځای دي که نو که دا الفاظ بدل هم رالل معنا هغه یو ده. اوس دلته یو څو څیزونه موږ ته میلاویږي په دې حدیث مبارک، یو څو سبقونه میلاویږي. یو خدا دی چې دا عروه دا روایت چې موږ ته رالو د دې نه دا پته ولګېده چې که سړی حکمرانانو ته ځي او د دین د اعلا دپاره ځي یا د هغه د اصلاح دپاره ځي نو بالکل تلی شي. د دې نه علاوه په بل صورت کې د حکمرانانو د مجلس نه ځان ساتل پکار. بله دا پته لګي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې هغوی ته به چېرته موقع میلاوه شوه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، یعنی یو کار به یې داسې ولید چې هلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ضرورت دی، ای به ټیم نه غشت. یعنی دا خبره تر د ماښام مونځه پورې پرې نه خوده، دا خبره تر ماسخوتن مونځه پورې پرې نه خوده. حضرت عمر بن عبدالعزیز ته به دا خبره زه څه په بل ټیم کې وکړم، بلکې همغه ټیم یې ولیدل چې د مازدیګر دا مونځ ته روان دی، فورا ورته ورغلل او ودرېدل ورته او فورا یې ګرفت وکړ. بله دا خبره چې دا مونځ داسې عبادت دی، یو دومره عظیم الشان عبادت دی، د مونځ د عظمت پتم د دې نه لګي چې په دې قصه کې دا راغله چې الله تعالی جبرائیل علیه السلام هغه یې راواستولو حضور علیه السلام او پریکټیکل طریقې سره، عملی طریقې سره دا ټول منځونه د هغوی مخکې وکړل او هغوی ته یې طریقه وښوله. نو د دې نه پته ولګېده چې دا مونځ دا څومره لوی عظمت والا عبادت دی. او بل دا معلومه شوه چې په دې روایت کې دا رالل دا ځان ته یو بحث دی. د دې نه وایي دا دلیل نه دی اخیستل پکار چې دا اقتدا د مفترض په متنفل پسې کېدی شي او که نه شي کېدی. دلته دا نه دی ثابتول پکار، ځکه چې دا خو په دې باندې سوال راځي چې دا اقتدا در اقتدا ده چې جبرائیل علیه السلام اول مونځ پړاو کو حضور علیه السلام ته او حضور علیه السلام هغه نورو صحابو ته پړاو. لکه په دې کې وهم راځي دا روایت د عبدالرزاق سره په لفظ د فصیح باصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. چې جبرائیل علیه السلام حضور علیه السلام ته پړاو کو مونځ او جبرائیل علیه السلام چې هغوی ته پړاو کو حضور علیه السلام بیا نورو خلقو ته پړاو. وای دا جبرائیل علیه السلام طرف ته چې دا نسبت د امامت کیږي نو دا مجازن دی ظاهری،
او اختیار کړی د قاضي عیاض رحمت الله علیه چې جبرائیل علیه السلام هغه ټیم کې په دې باندې مأمور الله د اړخ ورته حکم چې ورشه دغه طریقه وکړه د حضور علیه الصلاة والسلام لکه څوک دا وایي چې جبرائیل علیه السلام امام نو بلکې جبرائیل علیه السلام په اشارو سره حضور علیه الصلاة والسلام ته مونځ خولو او حضور علیه الصلاة والسلام بیا همدغه شان د امامتي کول او یو قول دا دی چې مونځ واجب نو د سره هغه شکل د مونځ خو لیکن هغه مونځ هغه واجب نو چې واجب نو بیا خو هغه یو طریقه و جبرائیل علیه السلام هغه خول بهر حال جبرائیل علیه السلام دا فرمایل چې ما ته حکم شوی دی په دې خبره باندې نو مقصود احتیاط او استبات ته په نزول د جبرائیل علیه السلام او بل دا د پرون مم درته چې عمر بن عبد العزيز هغه او فرمایل چې اعلم ما تحدث به يا عروه اے عروه خیال کوه دا ته څه بیانې لګي آیا او ان جبرائيل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه آیا جبرائیل علیہ السلام خپل تمام اوقات د منځ هغه حضور علیه الصلاة والسلام ته بیان کړیو او معین کړیو یعنی تاسو وکړو په دې کې تاسو زمونږ د پاره سبق چې د حدیث شریف په نوم اوریدو باندې فورا سترګې پټول پکار نه دي لکه واضعین ما درته پرون ویلو کنه چې په زرګونو احادیث هغه د ځان نه جوړ کړي دي همدغه شان او نسبت یو خبره داسې قولونه هغه ګوري په کتابونو کې بعض مقررین وي دا هغه عادت نو هغه نسبت کوي حضور علیه الصلاة والسلام چې حضور علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي عمر بن عبد العزيز هم فورا تپوسو فورا په دې خبره باندې ایمان را نه فورا د دې تصدیق نه اول دا تصدیق چې آیا حضور علیه الصلاة والسلام همدغه شان دي فرمایلی دي او آیا جبرائیل علیہ السلام حضور علیه الصلاة والسلام ته همدغه شان دي طریقه خولی و د منځونو هغه طریقه ورته بیان کړی و ښه زرقانی دا وایي چې دا د عصر د وخت دلته رال دې ته د عصر ولې ویلی کېږي لانها تعصر دا راښکلی شوی دی شا طرف ته تللی دی لغوندې اوږد شوی دی د دې د وجې دې ته ویلی کېږي